دا پرون ماته یو ملګري کال وکړلو او ماته وی چې مولانا صاحب دلته په یو ځای کې د یو قاري صاحب پسې چې دی نو مونځ وکړو او هغه چې دی په مانځه کې د سوره اخلاص چې کله قرت کولو نو هغه غلط چې دی نو هغه قرت وکړو نو آیا چې دی نو زمونږ مونځ وشو که ونه شو. ما چونکې بیا دغه نه لږ وضاحت غوښتو چې لکه څنګه قرت کړی دی نو هغه ماته ووی چې کله هغه سوره اخلاص وی نو هغه په دې انداز باندې تلاوت وکړو قل هو الله احد الله الصمد. لکه د هغه مقصد دا و چې دا خو دی قل هو الله احد یا خو احد دی او یا چې دی نو احدون دی نو هغه چې دی نو د دې په ځای باندې د قل هو الله احد الله الصمد وي مطلب دا دی چې د دې دال لاندې چې دی نو هغه نون وي او بیا په هغې باندې زیر وي نو چونکې دا خو د غلط ووي نو لهذا زمونږ دا مونځ کېږي او که نه کېږي بلکې هغه خو وي چې یاره زمونږ مونځ پسې نه دی شوی او د قاري صاحب چې دی نو دا غلط ویلی دی نو زما نه لږ ځان پوه کولو چې آیا دا څنګه دی دا ټیک دی او که نه. نو اول خو په دې مسله باندې ځان پوه کول غواړي چې اگر چې دا قرت چې دی دا ټیک دی قل هو الله احد الله الصمد دا خو ټیک دی په دې باندې انشاءالله زه لږ وضاحت کوم خو لیکن چونکې چې کله څوک جمع ورکوي او هغه ته پته لګي چې دلته زما پسې اکثریت عوام دي او هغوی ته چې دی نو دونه علم نه وي نو د هغوی دپاره چې دی نو بیا داسې قیرت کول بیا پکار نه وي اگر چې مونځ کېږي خو لیکن عوام بیا په شک و شبهاتو کې چې دی هغه واقع کېږي عام چې کم مشهور قیرت دی نو په هغه طریقه باندې هغه بیا ول پکار دی قل هو الله احد الله الصمد. خو که بالفرض څوک احد الله الصمد هم وایي نو د دې سره باقاعده د هغوی مونځ کېږي. اوس چې دی نو دا احد الله الصمد دا ولې مونږ داسې وایو نو اصل کې تاسو که وګورئ نو دلته پرې دال باندې چې دی نو دوه پیشونه دي او کله چې دا مونږ داسې په ټکو باندې وایو نو مونږ وایي دال دو پیش دون نو دا تنوین چې کم دی نو دا اصل کې دا داسې دی دال دو پیش نو دا ویل کېږي دون دا د دې لیکل چې دی نو په لیکلو په انداز کې دا داسې راځي لکه مطلب دا دی چې دا به داسې راځي احدون احدون. اوس په دې باندې بیا قرا حضرات علما بیا پوهیږي چې کله د دې لیکل تنوین لیکل چې دی هغه په دې طریقه باندې راځي هغه احدون دی نو چې کله بیا مونږ د دې وصل کوو دا چونکې دلته اصل کې یو نون دی احدون دون تاسو وګورئ په دې کې د نون اواز راځي همو نو دلته نون دی او نون چې دی نو هغه ساکن دی یعنی په دې باندې غوړندې دی او بیا چې کله مونږ د دې وصل کوو یعنی دا لفظ الله د دې سره مونږ میلاوو نو مخې ته حمزه ده او دا حمزه وصلی ده نو د وصل په دوران کې دا حمزه وصلی به ګیلیږي نو دا چې کله ګیله شوله نو مخې ته چې بیا کم لام دی نو هغه هم ساکن دی دلته به نون هم ساکن شي او مخې ته به لام هم ساکن شي او دا قاعده ده چې کله دوه ساکنان جمع شي نو په هغې کې به اولني ساکن ته چې دی نو هغه کسره ورکولی شي مطلب دا دی چې زیر به ورته ورکولی شي نو دا بیا دې ته مونږه زیر ورکو یعنی دا مونږ ور نه ورکو دا د دې باقاعده یعنی اصول دي نو دې ته چې کله زیر ورکړی شي او د دې نه دا غوړندې چې دی ختم شو یا ساکن د دې نه ختم شو نو دا بیا شو احد نیل نو دا نون به بیا مخې ته د لام سره وتړلی شي نو په دې وجه باندې کم قرا حضرات یا کم علما چې دي نو هغه احد الله الصمد وایي نو هغه د دې قاعدې په وجه باندې چې دا تنوین چې دی نو دا لیکل کېږي په دې طریقه باندې احدون یعنی دال نون پیش دون نو نون چې دی نو په نون باندې ساکن دی مخکې چې دی نو کله د دې سره مونږ میلاوو نو دا حمزه وصلی چې کومه نو دا به ارتاویږي نو چې کله دا ارتاو شوله نو نون هم ساکن دی مخې ته لام هم ساکن دی نو چې کله دوه ساکنان جمع شي نو په هغې کې به اولني ساکن ته چې دی نو هغه زیر ورکولی شي نو په دې وجه باندې دا مونږ احد الله الصمد وایو.